نبوت د دې زندګۍ مبارکه دا ټول بیا چې کوم نه نو توفیلیان دي د انسان د پیداوخت نه مخکې مختلف قسم مخلوقات الله جل جلاله په دې دنیا کې را لېږلي. اصل مقصود د انسان پیداوخت دا غیر لپاره ذریعہ الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وسلم مقرر فرمایي. خود انسان نه مخکې یو بل مکلف مخلوقو هغه ته پیریان وایي، عربی کې ورته جنات وایي. دا جن الله جل جلاله مخکې را لېږلو. د دې سرکشۍ چې کله په ځمکه ډېرې شوې نو الله جل جلاله فرشتو ته فرمایلی الله تعالی فرشتو ته فرمایل چې ځمکې ته کوشئ او دا شیطانان او دا پیریان چې کوم نه نو دا پیریان دا د ځمکې نه وشړئ. نو چې کوم ښارونه او آبادۍ وې نو هغې نه پیریان وشړلی شو. نو فرشتو وی الله جل جلاله به زمون عمر اشرف مخلوق دنیا ته نه رالیږي. زمون عمر د شرافت والا مخلوق به الله دنیا ته بل نه رالیږي، نو پیدا کړي. هغې ته د خبر ورکولو دپاره الله جل جلاله ورته وفرمایي چې زه په دې ځمکه باندې خپل یو نائب پیدا کوم. فرشتو وی الله ته چې کوم نائب پیدا کې هغه به ویني تویوي، هغه به چې کوم نه نو فسادونه کوي، هغه به جګړې کوي او ستا د ثنا صفت او عبادت دپاره خو مونږ کافي یو. الله تعالی ورته فرمایلی زه چې په څه پوهېږم په هغې تاسو نه پوهېږئ. بیا الله جل جلاله فرشتو ته فرمایلی د ځمکې نه چې کوم نه یو د مختلفو ځایونو نه خاوره راوړئ. مختلفو ځایونو نه خاوره راوړلی شوه، روی زمین باندې خاوره راغونډه کړې شوه، هغې نه خمبیر جوړ شو. حدیث مبارک کې راځي د قرآن پاک دی آیات مبارک لاندې مفسرینو دا حدیث مبارک راوړی. الله جل جلاله فرمایي منها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. دا دې خاورې نه مې پیدا کړې، دې خاورې ته به م واپس کوم او بیا هم یو ځل ته بیا راوچتوم. د مخ د ځمکې نه دا خاورې نه مختلفو ځایونو نه راجمع شوي وې. دې کې علماو ډېرې خبرې کړي دي، خو د دې انسانانو دا رنګونه د هغه ځمکې نه دي چې د کومې ځای نه خاوره راخیستلې شوې ده. او حدیث مبارک کې راځي دی به هغه ځای ته ځي واپس به په هغه ځمکه باندې خښولی شي چې کومه ځمکه نه چې کوم نه د ده د خاورې د ده د وجود ذرات راوچت کړی شوي دي. الله پاک دیو کې چې زمونږ د وجود ذرات او حصہ د مدینه منورې د خاورې نه چې کوم دی راخیستلی شوي وي او الله جل جلاله دی مونږ له ژوند راکړي د دین د خدمت دپاره. الله یې مونږ له د تقوا او د پرهیزګارۍ والا ژوند راکړي. الله یې د خپلې تابعدارۍ والا ژوند راکړي.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیروي والا جون دی الله را نصیب فرمایي خو چې کله مرګ راځي چې الله جل جلاله په مدینه منوره کې مرګ راولي सर हो कदमों में तेरे और कज़ा आ जाए इससे बेहतर कोई अंजाम नहीं और मौत ए मौत तू तब आना जब हम मदीने में हो तुझे आने में मजा आए हमें जाने में मजा आए अयोब योश सालिक वही यही आरजू है कि गुलजारे मदीना में अब अपना भी कोई चमन होता मकसद है कि मदीना मुनव्वरा में मस्कन वे और मर्ग रतले जी मदीना मुनव्वरा के रागले वे नो अर्ज में दा कोलो چې دا چا خور د کم زینا اخستلې شوی دی به دکل تخخیږي دا خنبیر واغلی شو دا روایات اختلاف دی پکې خو جمهور علماء وی سلویخ کالا خنبیر پروتو سلویخ کال بعد اللہ جل جلالہ اغینا دادم علیہ السلام جوسا مبارک جوڑا کا علماء وی دادم علیہ السلام جوسا مبارک شپیتا فوٹ اوچتا وا بعضی علماء وی شپیتا گزوا خو مضبوط قول لاره چې شپېته فوټ آدم علیه السلام اوچتو لس فوټ آدم علیه السلام سینه مبارکه وه الله جل جلاله روح ته حکم فرمایلو د آدم علیه السلام وجود مبارک کې نه نوځه روح را روان شو چې آدم علیه السلام خلی مبارک تراغو نو روح چې کوم دی ودرېدو روح وی زما مولا ستا حکم دی زه دې وجود مبارک ته ننوځم که زما خوښی که ناخوښی زبر مبارک وجود ته ننوځم خو لیکن الله ډیره زیاته تیاره ده پکې نو مولا زما یو درخواست دی ما به یو ځل وباسي الله جل جلاله ورته وفرمایل زه به تا یو ځل وباسم حدیث مبارک کې راځي آقائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک فرمائی چې دا وخت کې الله جل جلاله زما د نور تجلی د آدم علیہ السلام په وجود مبارک باندې فرمایلا بلکې د آقا صلی الله علیه وسلم د نور تجلی راوغستا او د آدم علیہ السلام په وجود مبارک کې خودلا دا وجود مبارک د آدم علیہ السلام ډیر خسته شو روح چې کله دی الک تورسید نو دی روح چې کم دی وې یا الله وړې نورانی خسته ما ته مو باسا الله تعالی ورته فرمایل ما وعده کړی دا یو ځل به ته وباسم خو روح بیا دعاګانې کولې الله تعالی ورته فرمایل بیا به پکې اچوم نو انسان باندې وا یو ځل مرګ راځي دا الله وعده فرمایي دا
دا روح به یو ځل وځي بیا به الله جل جلاله دا اچي دا روح کله الله اچي سیوا د معتزلهونه د هیچا په دې کې اختلاف نشته سیوا د چا نه سیوا د معتزلهونه په دې کې د هیچا اختلاف نشته آقا دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي چې کله انسان په دې قبر کې کېښودل شي نو دته دا روح را واپس کړی شي ویجلسانه دې کېنول شي او بیا دنه پوښتنه کیږي من ربک رب دې څوک دی ما دینک دین دې څه ما تقولو فی هذا النبي صلی الله علیه و آله وسلم دا دې نبی پاک صلی الله علیه وسلم په باره کې څه دا سوالونه ته حل کیږي چې کله دته دا روح را واپس شي اوس دلته معتزله اختلاف کوي معتزله وایي چې کم سړی مړ شو بس دا ختم شو خو دې کې یو چل پروت دی چل دې کې د دې یو فریب دی یو دوکه ده دی بیا غزارو کی وی شهدا او اولیاء بسنگ جوندی نو بیاوی انبیاء کرام بسنگ جوندی یو پکی لگیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر په ورځ دنیا نه پردو فرمایلا بیا چې کوم دینو د زیارت په ورځ باندې د زیارت په شپه باندې د چهارشنبه ورځ چې ختمېدا د زیارت شپه شروع کېدا په دغه شپه باندې آقا صلی الله علیه وسلم په خپل روزه مبارکه کې وجود مبارک خود لشي نو جديد خبره ټوله کې گیر شي د حدیث مبارک او د قران مجید پر اړه کې نبی وی دا درو ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفات وکړه که حیات ورته وي نو پدې کې زمونږ علماء دیوبند ډېر جوابونه کړی خدای علماء دیوبند نظریه سره د جمهور علماء دیوبند عقیده او نظریه دا ده چې آقا صلی الله علیه و آله وسلم روح مبارک روته آقا صلی الله علیه وسلم مبارک باندې یو خر صادر مبارک چې کوم نو غوړېدلو هغه سره چې کوم نه دا روح مبارک ایثار شو او په دیوبند کې د دیوبند چې څوک باندې امامنا حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه فرمایي آب حیات کې چې د آقا صلی الله علیه وسلم مبارک روح مبارک د ټول وجود مبارک نه د زړه مبارک کې راجم شو ټول وجود مبارک وفات شو زړه مبارک چې کوم نه روح پکې وو حیاتو او چې کله روزه مبارک کې خودل شو نو بیا دا روح مبارک پکې واپس وغوړېدو او بعضی علماء دیوبند فرمایي چې دا روح مبارک دی کفن مبارک سره د صادر مبارک سره ایثارو خو چې کله آقا صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم نه روزه مبارک کې آرام فرما کړی شو نو دا روح مبارک واپس دنا شو پاک روح مبارک سره پاک وجود مبارک سره چې پکم روح مبارک او وجود مبارک سره الله جل جلاله مکه مکرمه کې د عبد الله صاحب بیبی د بیبی آمنه رضی الله تعالی عنہ او د عبد الله صاحب نے کوم نه پیدا فرمایلیو وجود مبارک سره آقا صلی الله علیه وسلم مبارک چې کوم نه واپس ژوند کړی شو او بیا چې کوم نه تر قیامت با آقا صلی الله علیه وسلم په خپل روزه مبارکه کې ژوند دی او په دا ژوند مبارک سره بیا میدان حشر کې پاسي او د مقدس مکه نه بده ټول لمخ کې آقا دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم پاسي دا علماء دیوبند
المهند على المفند کې عقائد اهل سنت والجماعت علماء دیوبند کې علماء دیوبند دا عقیده او نظریه پیش کړی دا د قران پاک او د حدیث مبارکو پر اړه کې د قران پاک هر آیات مبارک نه دا قال صلی الله علیه وسلم معجزې روزي او معجزه یو د حیات النبی صلی الله علیه وسلم دا او دویمه خبره دا قال صلی الله علیه وسلم د حیات مبارکه او د انبیاء کرامو د حیات مبارکه بلکې د هر انسان د زندګۍ او د حیات د قبر او د برزخ کې سلوش پیته آیاتونه مبارک چې کوم دي الله نازل فرمایلی دي خبره پیږي کنه پیږي بہرحال موضوع سره متعلقه مسله وا لیکن بیا هم تاسو په دې موضوع باندې ما په یو لیکون دي نو لیک تفصیل کې بهر لاړم نو آدم علیہ السلام وجود مبارک تا روح مبارک نه نوته دا آدم علیہ السلام په وجود مبارک کې تمام اولاد سیوا د حضرت عیسی علیہ السلام نه د عیسی علیہ السلام نه بغیر الله جل جلاله د ټول انسانیت چې کوم نه ماده د آدم علیہ السلام شاه مبارکه کې کیخوا د انسان نو علماء وایي دا روح زګه په سختۍ باندې وزي چې د روح چې کوم نه لري وجود سره ډېره خوښي پیدا شوې ده دا انسان زګه د دنیا پر ژوند ډېر حریص دی خو عاشقان حریص نه دي عاشقان وای الله مرګ راولا چې دا کا صلی الله علیه وسلم مبارک نزدېکت او زیارت مې نصیب شي زمونږ یو مرید هغه ته بیماری و نه یو بازار کې به روزګار کولو ناغه باندې یو بیماری لګېدلې و نو هغه به وي زبم رم روزګار ته مناستو دنیا خلک ورته ناستو ویل زبم رم او بیا به تاسو ما خخوئ خپل روح ته به مشرانو ته او एकदम په پاسې د غریبانو خبرم نه وکړي دی په پاسې په بازار کې مخواله منډه بیواله ارومي ماته وی وېدل مونږ بلا دمونو علاجونه خو لیکن دغه مرز نه کیږي ما ورته فلان کیا ویل جی ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق یې ویلو ما وی زماده ارمان دی چې ذکر مرشم نو ماته په قبر کې دا قاص صلی الله علیه و آله وسلم زیارت مبارک را نصیب کیږي نظام چې دا مرګم زر راشي او دا دروازه چې په دې دروازه زر ور داخل شو دا قبر دا الله دیدار د دې دروازې شاته دا قبر دا الله دیدار لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نزدېکت لپاره دروازه ده نو ما ویل په دې دروازه چې زر ور تیر شو هغه ویل ښا ما ته به الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کیږي میلاو وی سبحان الله وی خدای زر میں مر کے عرض میں را کول عزت مندو شاعر وی جنت او دوزخ سکم یو سالک وی جنت او دوزخ سکم یا اللہ جنت او دوزخ کو میں یا رب کیا کروں ما تا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دس دیکت پکار دے حضرت صوبان تشریف ہو رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صوبان تم رجڑلیو حضرت صوبان وئی چاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور مبارک تا حاضر شو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک اور تو فرمائل صوبانا ولی جارے حضرت صوبان فرمائی قربان دنیا کی یوں ستاسو په دیدار مبارک باندې خپل زړه او سترګې مبارک یې خې کو
وفات او مرګ برازي دا یقیني دی او بیا به حشر میدان لګي او بیا به الله نه ختمېدونکي ژوند ورکوي او دا خلق الله وبخي او کچرته صوبانم خدای وبخو نو که صوبانم خدای وبخو نو آقا صلی الله علیه وسلم خدای الله حبیب او محبوب دې جنت داغي په خاطر پیدا فرمایلی شوی دی نو آقا صلی الله علیه وسلم خو باندې اعلی اوچت مقامات کی او صوبان خو د یو غریب امتی په شکل پړې رخته مرتبه کی نو آقا صلی الله علیه وسلم جارم پدی دنیا کې استاد په دیدار سترګې مبارکي دیدار مبارک باندې سترګې مبارکي یې کو نو چې په جنت کې چې کوم نه تاسو نه وینو ناغه جنت بس کوی محبوب صلی الله علیه و آله وسلم آقا صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل المرء مع من احب سوچ چې چا سره محبت کې غسر با جنت کې میخه سوچ چې چا سره محبت کوي هغه سره په قیامت کې وي آقا صلی الله علیه وسلم غلامان دي صحابه مبارک یو صحابي مبارک دی غره خدای پاک د سلو کال ډیر عمر وکړي حضرت انس رضی الله تعالی عنہ هغه طالبانو ته درس ورکو تقریبا زمون د ټولو مشایخو د حدیث مبارکو په سند کې د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ مبارک شته حضرت انس پر روزانه فرمایلی وی اے فرشتو گواہ سے اے مخلوق اللہ اے بندگانو گواہ سے وی چې انس چې کوم نه داوی فرمایل وی ز پټولو حدیث مبارک اورې خوشاله خدا کا صلی الله علیه وسلم دا حدیث مبارک میں چې کله وره چې المرء مع من احب د دین لوی خوشالي ماته بل نشته نو تاسو گواہ سي چې انس چې کوم نه د الله سره محبت فرمایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره انی نحب الله گواہ سي انی نحب الله پتاکیک سره مونږ الله سره محبت کوو ونحب رسوله د الله محبوب صلی الله علیه وسلم مونږ عاشقان یو محبت سره کوو ونحب ابا بکر وعمر وعثمان وعلي وكل من صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم گواہ سے زمون د الله سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د ابو بکر صدیق سره رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله سره حضرت عثمان رضی الله حضرت علی رضی الله او د ټول صحابه سره زمون محبت ده او د ټول اولیاء سره محبت ده حضرت انس به فرمایل زماره ټول صحابه سره محبت ده رضی الله تعالی عنهم مادار سکول زما عزت مندو چې زما عزت مندو د دنیا سره خلق محبت ده دا غي وجه دا چې د روح محبت د دې جوسی سره ډیر جوړ شو بیا المواهب دا حدیث مبارک روئے اور امام زرقانی رحمہ اللہ دا حدیث مبارک روئے چې دا فرشتو تا اللہ جل جلالہ دا انسان شرافت او عظمت خلو ورته هو فرمائے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ آدم علیہ السلام تو سجدو کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المواہب امام زرقانی رحمہ اللہ لکلی دی دا حدیث مبارک روڑے چا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی دا چکم دا سجدہ فرشتو کڑوا دا اللہ جل جلالہ پا حکم مانے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک تو مادی مبارک دا جکم دے دا آدم علیہ السلام په وجود مبارک کې چواغې تشوي و او مواهب کې امام زرقانی فرمایي چې حضرت ابراهیم د هور نه بچو هور نه سوزو دا آقا صلی الله علیه وسلم د نور برکتو مواهب لیکلي چې کله د نوح علیہ السلام کشته نه ډوبېده
دا حضرت آقا صلی الله علیه وسلم د نور برکتو او دا څومره انبیاء کرام چې دي دا د آقا صلی الله علیه وسلم د نور برکت دی. ابراهیم علیه السلام بچي حضرت اسماعیل علیه السلام ته د آقا صلی الله علیه وسلم د وجود مبارک ماده مبارکه چې منتقل شو نو حضرت اسماعیل علیه السلام چې چاري نه غوسو نو دا د آقا صلی الله علیه وسلم د نور برکتو دا د آقا صلی الله علیه وسلم د نور برکتو پا دا عبدالمطلب سے پلیدنو باندې چې په ابراهه باندې روب راغو او ابراهه په خپل تخ اوخی جوړو او ابراهه ورته پاجزه کې ناستو وې دا د آقا صلی الله علیه وسلم د نور برکتو چې عبد الله صاحب په کوڅو کې روانو هر چا به چې زه خپل لور ورکوم لوی بادشاہانو دا د آقا صلی الله علیه وسلم د مادي او د نور برکتو عرض میں دا کولو زما عزت مندو آدم علیہ السلام نا اللہ جل جلالہ دا اولاد سلسلہ شروع فرمائیلا یوزری مشکات شریف کی حدیث مبارک دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیلی انا نور ذنور جبریل علیہ السلام حدیث مبارکوں کے راضی آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دے او فرمائل پا مخلوقات کے دا طولنا اول چکم نینو اللہ سے پیدا فرمائلیم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورطو فرمائل جبریلہ تانا اللہ تعالیٰ مخ کے سے پیدا فرمائلیم وینا جزا اللہ پیدا ہو فرمائل نو اسم نو وی اسم نو وینا دے کتب طرف تے استورے ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو فرمائل آزمان نور اللہ جل جلالہ پیدا فرمائلے خبر پیش ہوئی نو دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم پدی حیثیت بانے اولو او دنیا دا تشریف روڑے پہ حیثیت بانے دا نبوت دا خاتمی دا پارا اللہ جل جلالہ آخر کے خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو لے گئے دا تاریخ کتابوں لکلی چکل اللہ جل جلالہ دا مخلوقات پیدا فرمائل حدیث مبارک کی راضی دا نرو میگو پشکل دا سرو نرو میگو پشکل دا اولاد چکم نے آدم علیہ السلام شاہ مبارک کی تجتلو دین مخ کی اللہ جل جلالہ یہ اوڑا جدا کا پاغیبان چکم نے اللہ جل جلالہ دا نور تجلیو فرمائلا دا ڈلی او فرمائی یا اللہ ویدار سب تجلاوا اللہ تعالیٰ ورطو فرمائی اللہ زمان محبوب خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک دا نور تجلاوا مفسرین لکلی کہ انبیاء کرامن اللہ وعدہ واخستا شپگم پارک آیات مبارک دے کہ اللہ تعالیٰ اقررتم و اشہدتم تاسو پدی بانے گواہی کوئی گواہی دے اللہ واخستا وے زمانہ محبوب چکم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت چکم نے گواہی کوئی انبیاء کرام گواہی فرمائلا اللہ تعالیٰ ورطو فرمائی دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت دا برکت نمی تاسو لن نبوت درک سبحان اللہ ہوا اللہ جل جلالہ انبیاء کرام رو لے گئے دا انبیاء کرام پا آخر کے اللہ جل جلالہ خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا عیسیٰ علیہ السلام آسمانون تا خطلنا 1500 اویا یا یو اویا یا یو کم اویا تایا یا بازی دا تاریخ کتابون لکلی شپک سوکارا بعد چکم دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دنیا دا تشریف مبارک رو
دا عبداللہ سے پکور کی ہاشم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے دا خپل نوم عمر دے ہاشم ورته ځکه وایي ډېر هوښیار مو ډېر سخي مو نو حدیث مبارکو کې راځي او د سیرت مبارک کتابونو لیکلي په عربو کې غربتو دغه اوښانه لالول دا لوی لوی لوښي ورسره او څومره خلک به راتلو او دغه پکې چې کوم دی نو د اوښ غوښې او ښوروا وغیره دا به یې جوړ کړي او په هغې کې به یې روټۍ ماتولي او غریبانانو باندې به یې خورولي دا روټۍ ماتونکي ته هاشم وایي هاشم ډېر لوی تاجر و دته چې کوم دی نو په دې ځمکه باندې چې دا اوس هم کوم نظام رایج دی د په زمانه کې چې کوم دی نو ډېرې غلاګانې شوکې به کېدې قافلې به لوټلې کېدې نو هاشم چې کوم دی نو حضرت هاشم صاحب علاقې مقرره کړي او هر علاقې خپل خلکو ته حواله کړه په دې سره په علاقو کې امن راغو یو بادشاہ دی د عیسایانو هغه ورته سوال جواب راولېږلو چې زه تا خپله لور په نکاح در کوم هغه وی نه زه په عربو کې نکاح کوم ویل چې زما خاندان سالم وي مدینه منورې ته تشریف یوړو د تجارت په سفر باندې په یو بازار کې یو پردپوش زنانه ولیده ډېر په پردې سره لګې وغې د کور د ضرورت سامان اخیستو پوښتنه وکړه ویل دا څوک دي وایي دا د فلانکي لور ده د عربو یو قبیله ده بنو نجارو وی دا واده شوی ده وی نه دا خو نه ده واده حضرت هاشم خپل پیغام ورولېږه هلته د آقا صلی الله علیه وسلم د نور مبارک تجلیات پکې ځلېده او دته خو هر چا رشته ورکوله حضرت هاشم د نکاح پیغام ولېږلو خدمت یې ولېږلو هغې ورته وی مونږ دله چې کوم دی نو لور درکړه وادو شو د سورت مدینه منوره کې تیرې کې سورت بعد مکی مکرمه ته تشریف وروړو دی لږ وخت بعد بیمار شو دنه یو بچی الله پیدا کو د هغه پرې دا مونږ ورته پیچکې وایو دا د تندي دا ویښته چې کوم دی نو دا دې کې داسې نری سپین د سپینو ویښتو یو لیکه وه نو چې دی پیدا شو نو هاشم په خپل زوی باندې نوم کېښودلو شیبه نوم یې پې کېښو شیبه په عربی کې بوډا ته وایي د دې د وجې نه دته شیبه نوم کېښو دی د دې بیمارۍ نه وفات شو چې وفات شو شیبه پاتې شو د دې هاشم بیبي پسیرونه راغه سمود آباد او یې مونږ خپله خور بوزو ای بوتله د هاشم د یو ورور مطلب نامه وه هغه مکې مکرمې سردارو او ډېر مالدار او ډېر د خوشحالۍ ژوند یې تېرو هغه ته چا چې کوم دی نو ګیله وکړه وی ته سرداري
د عیش او عشرت او د خوشحالۍ ژوند تیرې او ستا هغه یتیم وراره چې د هغه پلار د وجې نه تاسو ته چې کوم دی نو دومره د هغه د پلار د ذهانت او عقل او د دبدبې د وجې نه الله تاسو ته دا مقام درکړی دی هغه ډېر د غربت زندگی تیرې پاک لباس هم چرته وانغوستو چرته په مړه خېټه روټۍ مو نه خوړه مطلب روان شو او تشریف یوړو مدینی منورې ته او د شیبه ماماګانو ته وی مونږ له خپل اورندار او خپل وراره راکې هغه وی خور زمونږ دا او وراره بشک استاسو دې بوځي هغه دلاسه شو او ځان سره راوستو دا ته نه ورځي مزلو هغه اسیم غریبه کې او ډېر خستو خو ګرد او غبار او خیرنوالي نیولې خو لګو نهار او تنواله مخ مبارکه انور او تجلی انوارات خو پکې زریدو خو لیکن د نهار او د تکلیفونو او د مشقت د وجنه رنگ مبارک بدل شو چې کله مطلب مکه مکرمه ته داخلي دونو چا ورته ویل دا سوق دی غلام دی واغستو نه ورته ویل آو نو چې غلام دی واغستو وی آو نو بس دې مشهور شو خو چې دې کله راوستو د پاکي جامې واغستو ویلم بو او صفا سوتره کو نو ټول خلکو عجیب غلام دی وې دې کې خوري نور او تجلی زلي انوارات دی پکې خو لیکن دې مشهور شو وې دا مطلب غلام نه نو عربی کې ورته عبد وای نو د شیبان دې مشهور شو په عبد المطلب باندې تاسو نو اوریدل کنه عبد المطلب باندې مشهور شو سبق چې تیر شو زمانہ دله خدای ډېر لوی روب او دبدبه ورکړی و عبد المطلب سیب چې کوم نو ځوان شو او مطلب وفات شو چې کله مطلب وفات شو مشرانه خلکو چې کوم نو عبد المطلب لور کا شیبه لور کا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیکه مبارک دی چې مشرانه ولا ورکا دې په ډېر خوشاله یو شپه ختم شریف کې ودو آرام فرماو خوب ولیدو فرشتہ ورته راغله ورته وی چاہے زمزم کولو کا قوم عمالقه چې کله دې زین وته عربونه شکست خورو نو چې کله غیت لنو دا سونی او چاندې راوخسته او دلته واچول او دلته چې کوم نه د پاسه په لوی لوی کانی او یو غره نه په جوړ کړ عربو کې اسیم تکلیفو خدای مطلب صاحب اولاد نو دویل الله وی کمال لله زامن راکو ناغه کې بزې او ستا په نوم ذبح حکومه الله زامن امر کړ دینه بعد د زمزم چینه کولاول شروع کړ د سر چا خدمت نکولو چاوي ځوانه کړي زامن خوشحالي مرته خدای خویلا ویل دی اوس چې کوم نه بعضي علماء لیکلي تاریخ کتابونه لیکلي چې عبد المطلب صاحب کله دلته زمزم چینه لټول شروع کړ نو دویل الله لزامن می خوکا د زمزم چینه راوته دي خلکو ته د مبارک وب ملو شوي نو زب یو خپل یوزوی زب حکومت دا دوه د تاریخ روایتو کې شته چې کله چینه کنستل شروع کړ درې شپې د خوب لیدو یو ځل ورته چې کوم نه یو د یو خوب لیدو چې یو مارغ راغو یا یو فرشتہ راغا او د غزه کې چې کوم نه هغه اشاره ورته ورکا یا کمارغ راغله نو هغه دالته ټونګه وهلا نو خلکو به خنداګانې کولې وې ځوانې په مسته کې
نو ویل دی اوس چې کوم دی نو ابسو کارونو پسې اخته شو څو وخت چې تیر شو الله د زمزم چینه راویستا خلکو چې دا اوبه مبارک ولیدي ډېر خوشاله شو عربو کې خواسمه بنوي چې کله دا خوشحالي ورته وشوه خلکو ورته د بیت الله شریف چابیان هم حواله کړي ان شاء الله بیا په دې موضوع باندې ان شاء الله آینده بیان کو الله تعالی دې موږ ټول له ژوند راکړي د دین د خدمت لپاره ان شاء الله آینده کې زندګي وفاو کنو که خیری بیا بیان کو اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف ویل صلی علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله خیر فرمای یا الله زموږ ګناهونه معاف فرمای د خیر او د عافیت معاملې یا الله موږ سره فرمای یا الله د دنیا او د آخرت د رسوایی نه شرمندګۍ نه موږ محفوظ او بچو فرمای زموږ د ګناهونو په وجه الله موږ د رسوایی نه شرمندګۍ نه الله محفوظ فرمای الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف فرمای او یا الله په موږ رحم فرمای حرمین شریفین الله حفاظت فرمای یا الله مونږ ته زیارتونه نصیب فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په خاطر باندې الله مونږ ټول لري ذلتنا رسواینا او الله جل جلاله د دې تانګه او تکلیف د جن او د دې ظالمانو حکومت نه خدای مونږ ته نجات را نصیب فرمای حرمین شریفین الله غ ظالمانو آزاد کی او یا الله زر در زر حرمین شریفین آزاد کی او یا الله تله رونه کې واپس بحال فرمای الله مونږ ته زر تر زر زیارتونه نصیب فرمای شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک او د قران پاک هم نصیب فرمای د رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول مسله د عافیت مامری فرمای مونږ خپل د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم قران مجید سے شکر الله علیه وسلم